دا هغه کورنۍ ده په دې کې 15 شوي دي شهیدان شوي دي. چا پهچان د نوک نه شوی ده، چا پهچان د ستوني نه شوی دی، په داسې دغه باندې هغه مړي پیدا شوي دي. په پنجاب کې اوبه راشي نو تا بډې والي هغوی سره په خټو کې ګرځي. بونیر ته دا یو ډېر سپک وکتل. پکار خو دا دی چې ته راکوشوی وې، ته د غمجنو خلکو سره تا 2 ګنټې ناسته کړې وې، تا هغوی سره دوا نفا کړې وې، هېڅ په دې هم نه ورکول. د دې د مشران شاته تللي، د دې کور شاته 34 کمرې کور و، هغه یې ټول وړی دی. مخې ته دغه کورونه دا پټي و د دې، دا یې ټول وړي دي. په دې ځای کې نن کم غم دی، الله دې موږ ټول د دې نه وساتي. دا زموږ ورور دی محمد شیر. دې ټیم کې موږ د ده په حجره کې وو. د ده دا کور غیر چاپېر تاسو وینئ بره د ده کور دی، دا ټول سیلاب وړی دی. او د ده په کور کې تقریبا 24 جنازې د دې کور نه وتې دي، چې ډېره غټه د افسوس خبره ده. په کوم کور کې 15 کسان په حق رسیدلی دي، دا کوم چې قدرتي آفات راغلی او سیلاب راغلی په هغې سره دا پوره کور یې ښکته نه ټول وړی دی او په دې کور کې واده. رحیم السلام علیکم دوستانو، دا هغه بونیر والا هغه واقعې ته راغلیم چې په کومې کې دا واړه واړه ماشومان چې کوم دي دا مسکینان شوي هم دي او یتیمان شوي هم دي. د دوی مور پلار دواړه هغه دې سیلاب وړي دي. نو ډېر زیات د افسوس خبره ده، خبرې کول هم خوند نه راکوي چې دلته کې مونږ داسې خبرې وکړو. خو دی صرف بچ شوي دي چې دی سکول کې و په هغه ټایم، دی په دې ځای کې موجود نو په دې باندې زمونږ دا ورور مونږ سره ولاړ دی. امدادونه ډېر خلک راوړي. د دې باره کې یو څو خبرې ورسره کومه چې څه طریقه کول پکار دي ټولو خلکو. وعلیکم السلام. د ټول نه لومبی خو ستاسو د نوښار د غیرتمن ولس ډېر زیات مشکور یو چې تاسو رالی او د سپاټ تنګ را ورساو. ډېر لرې ځای دی خو تاسو د الله دې اجر درکړي او ډېر په اوچته باندې دی، ډېر په پیادل مزل پکې هم ډېر دی او ډېر سپینګیري پکې تاسو سره هم دی او نور خلک هم. نو موږ د ټولو نه د زړه د کومې شکریا ادا کوو چې تاسو رالی او دلته زموږ سره په دې غم کې شریک شوئ. یاره جي په دې بدیم شکر دی چې هغه لاشونه پیدا شو. بهرحال زه به دا ووایم د ستاسو کیمرې په وساطت زما دا یو میسج دی، دا پیغام دی ټولې صوبې ته. یاره چې دلته اکثر خلک مونږ وینو وایي څوک رالی او تصویر یې وباسو. نو زه یم تاسو په دې مخه پکېږئ ځکه چې کم خلک راځي که نه دې له چې امداد ورکړی دی له هلته خلکو دا ستاسو امانت دي، د دې علاقې دا وله خلکو ورکړي دي. نو هغو چې دا وګوري او د دې سوشل میډیا څومره خلک چې راځي د سوشل میډیا په وساطت باندې راځي، نو زه په دې باندې بالکل خفګان نه یم پکار. او دا نن سبا چې دا څومره خلکو ته پته لګي د نوښار د پنجاب، نو دا د دې سوشل میډیا په دغه باندې هغو ته د پیغام رسي. دویمه خبره به زه دا وکړم چې دلته کې کم مستحق خلک دی هغو ته ځان راورسوئ. په لاره کې خلک ناست دی او زه دا ووایم زموږ د بونیر الحمدلله انتهایي غیرتمند خلک دی، په پښتانه خلک دی، په هر څه باندې پوهه خلک دی، په روایاتو باندې. لکه دا غم یې زموږ سره داسې د دې ټولو خلکو سره د بونیر سره دا غم داسې کړی چې نه د شپې کور ته تلي، نه د ورځې د هر سړي په حجره کې 200 او 500 میلمانه ډېره دي. لکه د یو سړي په کور کې 15 تنه وفات شوي دي، هغه دغه ته نه دی وزګار، هغه دې ته نه دی وزګار چې زه به د تروړه پسې لاړ شم. هغه خو دلته په کور کې تیاره روټۍ نه تېرېږي. نو زما ګزارانه ریکویسټ دی د ټولې صوبې خلکو ته چې تاسو راځئ د کیش په پیمنټ کې څنګه چې دا مشران رالو دغه شان دې ته د کیش پیمنټ ضرورت دی او دې ته د وچ راشن ضرورت دی، دلته د پوخ راشن چې تاسو راوړئ هغه سبا ته خراب شوی. نو مهرباني به ستاسو دی چې څومره خلک راځئ د دې سره مالي امداد وکړئ. نو زه دا وایم چې د دې سره مالي تعاون وشي، د دوی به دومره شي چې د دوی به هغه مخکې زندګي اسانه شي، د جاني نقصاني چې کم شوی دی د هغې ازاله نه کېږي، د هغې په پیسو نه کېږي. که یو سړی چاته وي چې ماله دا یو ماشوم خپل راکړه زه به دا ټوله دنیا درکړم، څوک تیار نه یو مونږ. نو زه دا به ووایم چې یاره څومره خلک دی هغو ته دا یو ریکویسټ دی چې تاسو راځئ برای کرم د دې خلکو سره د کیش پیمنټ هغه باندې امداد وکړئ چې د دې دا مخکې زندګي اسانه شي. موږ ستاسو په راتګ دلته چې راغلي موږ ستاسو ډېر مشکور یو. الله دې زمونږ د کلي مشران ضلع نوشهره زړه مینې نه زمونږ د مشران را سره راغلي دي. ایسره هم په دې باره کې یو څو خبرې کومه او چونکې ډېر امداد خو نشو کولی خو بالکل په هغه اوړو کې وي د مالګې برابر څه ناڅه امداد به ورسره وکړو او د ده په دې غم باندې پوره دنیا غمجنه ده. نو مونږ هېڅوک هم د ده چې کوم دی دا نشي پوره کولی، خو بیا هم دا څومره تنظیمونه چې راځي مونږ راغلي د خپل کلي زړې مینې نه، د خپل کلي زړې مینې د طرف نه مونږ دی سره امداد کړی دی انشاءالله تعالی. نو مونږ به دی ته حواله کوو او مونږ دی ته دلته دعا مو کا. دې ټیم کې مونږ سره د خپل کلي تقریبا 40-41 کسان ځوانان موجود دي، خپل د تنظیم ملګري را سره موجود دي.
زمونږ دا غټ خواهش و چې مونږ به د سره ملاویږو او شکر دی چې مونږ په خیر خیریت سره دلته راورسېدو او دې رور سره ملاو شو نو زمونږ زړه لم تسلي وشوه او ده ته مو چې کوم دی دوا وکړه. هغه ټیم کوم ځای کې وي؟ هغه ټیم چې زه اسلام آباد ته تللی وم او زما زوی راتلو ملیشیا نه او زه سواړی بازار ته راورسېدم نو دا حادثات وشو. چې رالې څه به در باندې تېرېده جي؟ ډېر څه تېرېده. کور به مکمل اوبو بوړ؟ جی جی. څه پیغام به ورکوئ جي؟ بس د الله حکم و په موږ امتحان وکړو. الله یې درته صبر درکړي. امین امین. نه بعد زه ټولې خپلې صوبې ته دا پیغام ورکوم چې دا دلته کې مونږ څه ولیده یا څه دي نو چې د چا هم وس کېږي څه قسم هم نو پکار دی چې دلته راشي خپل حاضري ولګوي او دوی دعا وکړي دوی سره په خپل غم کې شریک شي. زه د خپل نوښار زړی مې نه ویلج کونسل د طرفه مونږ راغلي یو چې زمونږ ډېر غریب کلی دی مونږ ډېر غریبانان یو مونږ 10 شل 50 روپۍ راغونډې کړي دي مونږ به دا لږه امداد دی خپل ورور ته ورکوو او الله دې په ډېر څه قبول کړي تاوان د دی نه راګرځي مونږ به هغه خپل شراکت پکې وکړو. باقي خبره داسې ده که خبرې کوو نو خبرې خو ډېرې دي خو په کار نه دي موږ د نورو کورونو ته ورځو. زه بیا هم خپلې علاقې ته ضلع نوښار ته پېښور ته دې ټولې صوبې ته دا پیغام ورکول غواړم چې دا په دې او مونږ ټولې صوبې ته پکار دي چې دی راشي او دی سره خپل کم از کم که نور څه نشي کولی نو د یو سړي په سر خلاص کې خوي شي که نه چې الله تعالی توفیق د صبر درکړي. نو بعد نورې خبرې کول نه غواړو نه غواړو دعا په جمع ورته وکړئ او مونږ هم الله پاک دې دله صبر جمیل ورکړي د داسې آفتونو نه الله پاک مونږ ټول مسلمانان محفوظ وساتي او په دې لویه صدمه دې ټول کلي ته څومره چې وفات شوي ټولو ته الله صبر ورکړي او الله پاک دې دلته چې څوک هم راځي نو الله پاک دې د هغوی د راتګ په تله د نیکۍ کې شمار کړي. فالله خیر الحافظ. انا لله